اتا امر الله راغي حكم د الله فلا تستعجلوا بس تندم کوي تاسو دغه لپاره سبحانه هغه پاک دی وتعالى او جد عما يشركون دا سره چې دي شریک جوړوي دا سره ينزل الملائکه هغه نازلوي فرشتي بالروح په وحي سره من امره بخل حكم سره على من يشاء على من يشاء فچا باندې واري من عبادي دخل بندگانونه ان انذروا چې يروي انه لا اله بدين چې نشته بل څوک معبود سوا دا غنا الا انا سوا دا غنا ذاتنا فتقون پس من هو يریږي صدق الله. دا سوره مبارکه سورة النحل مکی سورت دے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم د مکی مکرمه مبارک زندگی دوران کی نازل شو. د دې سورت او د دې مخکې سورت خپل منځ کې ربط او تعلق لا دي چې هغه هم مکی سورت او دا هم مکی سورت دي. هغه چې کوم مرکزی مضامین هغه مضامین په دې کې هم دي، یعنی د ټول مخکې عقیده توحید او رسالت، بعث بعد الموت مرګ نه بعد چې کومه زندگی ده، او د قیامت ذکر، دا مرکزی مضامین د هغه صورت هم او د دې هم دي. او په هغه صورت کې هم الله سبحانه وتعالى د منکرینو د توحید او د رسالت او د قیامت جوابونه ارشاد فرمایي. په دې صورت مبارکه کې هم کوم خلک چې د قیامت نه منکر دي، د الله تبارک وتعالى د عذاب نه منکر دي، هغه لپاره تنبیه دي. رومبي آیت مبارکه نه چې کوم خلکو د الله جل شانه د عذاب نه انکار کوي، هغه ته زجر دی، سورنه ده چې دا څه وګڼي چې د الله عذاب راغی جلدی مکوئ. او د دې سورته مبارکه نوم سورۃ النحل، په دې کې شپږم رکوع کې روان دي د نحل د شهدو د قبیل چې کوم مچې دي د نحل دا غي ذکر الله تبارک وتعالى د خپل د توحید د دلیل په تور باندې الله جل شانه ذکر کوي. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الله رب کائنات وحي فرمایي د شهدو مچې ته چې لاړشه او ګلونه مختلف قسم خوراک کوا او مخصوص لارو باندې مزل کوا، او بیا الله تبارک وتعالى دا د دې نه د شهد په شانتي یو لذیذ شیز چې پاږي کې فيه شفاء للناس، د خلقو لپاره شفاء ده. الله تبارک وتعالى چې هغه پیدا فرمایي. حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ یو يهودي کس دغه په دور حکومت کې سل سوالات کړ، او دا شرط یې خو چې کچري ماته دغه سل سوالات او صحیح جوابات راکو زه مسلمانۍ کوم خپل قوم سره لور یو علاقې یو ملک راغلو د قوم سربراہ او ذمہ دار، او هغه سل سوالات کې یو سوال دا هم چې امیر معاویه رضی الله عنه ته وایي چې هغه الله تبارک وتعالى چې کوم وحی را لګینو یا یو پیغمبر ته را لګي یا د یو فرشتي په ذریعہ باندې وحی را لګي او انسانانو طرف ته را لګي، یو داسې څوک راته وښیه چې هغه نه انسان دی نه فرشته ده نه پیغمبر دی او هغه ته وحی کړی شوی. حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه فرمایي چې ماته الله تبارک وتعالى کوم علم راکړی دی، زما د محبوب پیغمبر په دعا باندې راکړی دی چې الله محبوب پیغمبر ماته د دعا کړی ده اللهم علمه الكتاب وقه العذاب، اے الله معاویه ته د کتاب علم ورکړه او د عذاب نه وساته. دا هغه علم په نتیجه کې زه تاسو ته جوابونه درکوم، هغه سلونه جوابونه چې ورکړم هغه مسلمان شو. هغه یو جواب دا واوحى ربك الى النحل، الله تبارک وتعالى قرآن مجید کې فرمایي چې ستاره وحی وکړه د شهدو مچې طرف ته. د شهدو مچې نه پیغمبر دی نه فرشته ده نه انسان دی، او وحی هغه طرف ته کړی شوی دی. نو بهر حال نحل ذکر دی د شهدو د مچې هغه مناسبت سره د دې سورۃ مبارکه نوم سورۃ النحل. او د دې ابتدا کې مشرکین ته او منکرین توحید ته جواب ورکول کېږي، هغه بار بار دا اعتراض کوي نبی صلی الله علیه وسلم باندې، او پر لپسې به دا اعتراض کوي چې استا ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، كم عذاب چې ته یادې کم دی راولا عذاب راولا، او اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم. یا الله کته استاد عذاب حق من هم راولا کان رو الله رب کائنات په دې کې جواب ورکړي چې بس راغی د الله حکم جلدی مکوئ، ډېر زر به د الله عذاب په تاسو باندې راشي. او راغی هغه خلک چې کوم ځان ته د مکی سرداران ویل، هغه خلک چې کوم ځان ته د خانه کعبه متولیان او مشران ویل، هغه خلک چې کوم په خپل مال او دولت او خپل سرداري مشري باندې او فخر او غرور، الله رب کائنات داسې ذلیل او رسوا کو چې د الله محبوب پیغمبر په ډېره کمه موده کې د حضرات صحابه کرامو په معیت کې دغه خلک د مکې مکرمې نه تر دې پورې چې د الله محبوب پیغمبر فرمایي اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب، يهود او نصارا د جزيره عرب نه مباسي ذلت او رسوایی سره د خلک چې دی هغه وستل شو. نو دا د الله جل شانه عذاب دیته راغی. او بیا دوی وی چې یو اعتراض پیدا کو چې د فرشتي ملائکه چې راځي نو صرف تاسو ولې راځي په کال چې مونږ تم راشي او تا نه مخکې رسول روان یو مونږ چې ښکاری او دا وی چې دا ملائکه مونږ فرښتګان الله تبارک وتعالى علی ګلو مونږ تسلیم. الله جل شانه دا جواب په دې دویم آیت مبارکه کې فرمایي زه نازلوم فرشتي
د وحي سره او خپل حکم سره را لګم چاته چې زه غواړم خپل بندگان تاسو په خوا باندې ناراضي د دې انتخاب د الله تبارک وتعالى طرف نه کیږي چې وحي براوړي کم فرشتي براوړي په چا باندې براوړي او د الله په بندگانو کې چا باندې وحي نازلي او د څه شي وحي نازلي د دې اختیار تاسو نشته دي دا د الله تبارک وتعالى په خوا باندې کیږي. نو امام عبید الله سندي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې په دې سورته مبارکه کې د ټول عالم لپاره عالمي پروګرام او کاز او کوم مقصد چې د قران مجید هغه په دې سورته مبارکه کې ذکر دی هغه څه شی د ټول عالم لپاره د ټول انسانیت لپاره ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون امر بالمعروف نهي عن المنکر د ټول دنیا لپاره چا کوم دنیا د انسانیت لپاره یو بهترین پیغام د عدل او د انصاف د حقوق العباد د حقوق الله داسې پروګرام او داسې نظام داسې سیستم او داسې ترتیب قران مجید ذکر کو چې هغه د ټول عالم لپاره د ټول عالم د هدایت لپاره د ټول عالم د فلاح او بهبود لپاره د ټول انسانیت بلکې د ټول عالمونو د هدایت او د فلاح او بهبود لپاره چې کوم مشن د الله محبوب پیغمبر دنیا ته راوړي هغه په دې سورته مبارکه کې ذکر دی ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى دا خپل ذات نواله حقوق الله او حقوق العباد او دا شان خپل خپلوان د ټول مزامینو ذکر الله تبارک وتعالى په دې سورته مبارکه فرمایي اتا امر الله راغي حکم د الله فلا تستعجلوه پس تندې مکوئ تاسو د هغې لپاره اتا راغي حکم مطلب دا چې یقیني ده اوس راتلونکي ده څه مقام مهلت به تاسو ته ملاویږي خو داسې ده اتا امر الله راغي حکم د الله یعنې داسې ده چې بالکل ګویا که یقیني ده الله تبارک وتعالى بیا راوښودله د الله جل شانه د دین دشمنان پس پاشو هغه چې لیدلې ګیروان سرې ګیروان خپې بلې خپې او یو ځای بل ځای راغلي هغه مهاجرین صحابه الله رب کائنات چې په ټول عالم باندې چې غالب فرمایي ليظهره على الدين كله په ټول ادیان باندې الله حق دین هغه غالب شو فلا تستعجلوه بس تندم کوي تاسو هغه لپاره سبحانه هغه پاک دی وتعالى او جد عما يشركون هغه سره چې دوی شریک کوي دا سره سبحان ذات دې هر قسمه د شرکنا الله تبارک وتعالى پاک دی ينزل الملائکه اغنا نازلوي فرشتي بالروح ووحي سره من امره بخل حكم سره على من يشاء وچاچ کو غالي من عبادي دخلوا بندگان ان انذروا چې او يروي هغه انه لا اله لدينا چې نشته دی بل معبود الا انا سوا زمانه فتقون پس مانه ويریږي واحد پاره چې کوم فرشتي راځي د الله تبارک وتعالى په انتخاب او په خوخه باندې راځي او کم بندگانو باندې الله جل شانه چې وحي راغلي انبیاء کرام باندې د الله جل شانه په خوخه باندې ای مشرکینو تاسو په خوخه باندې نشي کېدای چې هغه وحي راشي تاسو په خوخه باندې فرشتي نه راځي د الله تبارک وتعالى په اذن او د حکم چې کوم حکم الله رب العالمین نازلي او حکم سره او زمکه ترا کوي